بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم ګل پاچا ساحل د مسلم انسټیټیوټ د بشري منابعو مدیر. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې د دغه تیرې میاشتې نه را پدې خو په تکراری ډول سره 2-3 ځلې د امر بالمعروف کسان زمونږ انسټیټیوټ ته تشریف راوړي او موږ ته هغه سپارښتنې او هغه اصول او قواعد چې د اسلام مبین دین د ټول انسانانو لپاره بیا په خصوص ډول د زنانه او ناسو او د الکانو لپاره او ذکرې دغه په اړه باندې موږ ته توصیه کوي چې زه دغه سازمان په نوماندګۍ ورنه مننه کوم. دغه سپارښتنې چې دی د البته د اسلام د مبین دین دی چې په میراث کې موږ ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پاتې دي او ترڅو چې موږ په دغه دنیا کې ژوند یو کاغه موږ یو د زمونږ روان نسلونه دي موږ به دغه ارزښتونو ته دغه اساساتو ته ژمن پاتې کیږو. نو د سپارښتنې چې موږ ته د امر بالمعروف له طرف نه شوی وي هغه د په دغه انسټیټیوټ کې د زده کوونکو د اوناسو زده کوونکو د صنفونو د جلاوالي مسله و چې موږ باید د اوناس طبقه لپاره جلا صنفونه او جلا استادان ولرو. نو خوشبختانه په هغه وخت کې موږ په دې باندې اقدام کړی دا چې د اوناسو لپاره اوس موږ ځانګړي صنوف لرو او همدارنګه د اوناسو لپاره اوس موږ ځانګړي صنوف لرو او همدارنګه د اوناسو لپاره اوناس ځانګړي استادان موږ استخدام کړی دي چې هغه اوس په هغه محیط کې چې ورته ځانګړی شوی دا او هغه استادان چې د اوناس ته ځانګړي شوی دي په دغه ځکه تدریس ورته کیږي او هغه خپل درسونه وایي او الحمدلله تر دا د څه مشکل نشته ده. د دې سره په څنګه کې موږ ته د سپارښتنې هم شوی وي چې هغه د اول نه مخکې تطبیق کړی وي او د دوی پس پرختونو سره لا ورته موږ ژمن شو چې ټول هغه اوناس د کوونکو چې دلته درس وایي هغه باید په حجاب باندې ملبس اوسېږي او حجاب وغني هغه اسلامي او شرعي حجاب. نو دا سره په څنګه کې بیا موږ د دې کار د تطبیق لپاره یو د باخبرۍ یو برنامه چې د یو ټیم لوري تطبیق شول په ټولو زده کوونکو باندې صنف په صنف باندې وګرځیدلو شاګرد په شاګرد باندې مرته توصیه وکړي. حال دا چې زمونږ مخکینم الحمدلله ډیر خو دغه د حجاب مسله خو د دې سپارښتنو سره لا نور هم خشو. نو د حجاب مسله ټول هغه ونه شاګردان چې په مسلم انسټیټیوټ کې زده کړې کوي یا استادان یا شاګردان هغه په هغه اسلامي او شرعي حجاب باندې ملبسي او په هغه اسلامي جامه کې راځي خپل درس دلته وای او بیرته خپل درس نزي. نو مونږ د امر بالمعروف نه انتهایی زیات مشکور یو مننه ورنکو چې دغه لازمي سپارښتنې دغه لازمي همکارانه چې دوی زمونږ غوندي تعلیمي بنسټونو سره لري. ان شاء الله زه مطمئن یم چې په دې سره به تعلیم کچه په هیواد کې ډیره لوړ شي او د تعلیم د کچې د لوړېدو سره به چې زمونږ کومه مذهبي او اسلامي اساسات او فریضې دي دا بل را ژوندې شي لا بغختلی شي او لا به تطبیق شي په ټول وطن کې چې په دې سره مونږ کولای شو چې په اکاډمیک ځایونو کې په علمي ځایونو کې د فساد مخه ونیول شي د مشکلاتو مخه ونیول شي چې کوم متاسفانه مخ کې په دغه ټول دنیا کې مشکل او په افغانستان کې مو نو همدغه فواید دي چې کله یو اوناس یو خزینه په شرعي حجاب باندې ملبسي او تدریس تراشي دغه حیا خوندي هیڅوک نه په لار کې نه په انسټیټیوټ کې جرأت کولای شي چې خدای نه خواسته هغه ته مزاحمت نه په لار کې نه په انسټیټیوټ کې جرأت کولای شي چې خدای نه خواسته هغه ته مزاحمت وکړي. نو فواید ډیر زیات دي د دې سره زمونږ د هغه اوناسو شاګردانو تعداد هم خښوي ده او د ټول نه مهمه خبر ده چې د هغه کورنۍ خوندي فکر کوي هغه دا فکر کوي چې زمونږ اولادونه چې دلته زی هغه خوندي دي ځکه هم د کورنه په حجاب کې راځي هم همدلته یو اوناس شاګرد د اوناس نه زده کړه کوي د اوناس سره درس وایي. نو هغه ټولنیز کوم مشکلات چې مخکې به زنانه او تول هغه الحمدلله ډیر زیات کم شوي دي. نو موږ ترې ډیر خوشاله یو دغه اساسات دغه فریضې چې کوم اسلامي دي دا زموږ د اسلام د مبین دین دي دا چې ترڅو ژوندۍ موږ دې تشمن یو. نو امر بالمعروف ته د خدای خیر وکړي موږ ورنه خوشاله یو هم مخکې هم اوس او هم پاینده کې هم دغه اساسات باندې موږ ژوندۍ یو د همدغه لپاره ژوندۍ کوو
او دا هم د دنیا او هم د آخرت دواړه ګټې موږ ته په برخه کوي. او چون افغانستان د یو خبره بلم زیاتومه د تعلیم له اړخ نه خصوصا د اوناسو د تعلیم له اړخ نه لږ څه په مقایسه د منطقي باندې ضعیف ده. نو که چیرته دغه اساسات پلي شي نو موږ کولای شو چې د منطقي په سطح باندې د اوناسو د تعلیم سطح لوړه کړو. نو ډیره زیاته مننه تاسو نه، خوشاله اوسئ.